بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا تاسو سره څو خبرې کوم. زه نن د دې علماو په لاس د پی ټی آی نه بایکاټ کوم او د دوی سره زه اتحاد کوم. ماشاءالله. او الله دې زمونږ دا پارټي مخکې بوځي، الله دې کامیاب کړي. او که موږ نه څه غلطي شوي د مولینو باره کې الله دې راته معافي وکړي. نن نه پس زه د علماو کلک ملګری یم. جزاک الله مبارک شه خیب شام الله الله جزاک الله یو دوه خبرې را دي خواږه. دا زمونږ ملګری عبدالقیوم خان چې الحمدلله د نن د علماو سره باقاعده اعلان وکړو. عزتمندو تاسو د دې ملګري دا خبرې واورېدلې چې د دې نوم دی سید عبدالقیوم شاه، چې دا په سعودي عرب ریاض نظم کې د قاری عالمزیب بادشاہ سے په دیره کې بیګا د شپې زمونږ د دو علماء کرام په لاس باندې د پی ټی آی نه چې کوم دی مستفی شو او د جمعیت علماء اسلام سے چې کوم دی د شمولیت اعلان وکړو. نو زه دغه ملګري ته چې کوم دی سلام پیش کوم، زور ته چې کوم دی خراج تحسین ویما چې الله رب عزت دل توفیق ورکو او د علماء کرامو او د نیکانو ډلې ته چې کوم دی راغې او د هغوی سره چې کوم دی د شمولیت اعلان وکړو. نو انشاءالله مونږ امید لرو دغه رنګې نور نوجوانان چې هغوی دغه رنګې سوچ او فکر وکړي او د هغوی کم اشکالات دي، کم سوالات دي، انشاءالله هغوی د پوهه کسان سره خپل سوالات شیر کړي. نو امید دی چې هغوی له به صحیح جواب میلاو شي او هغه به د دغې علماء کرامو سره چې کوم دی هغه اعلان کوي د شمولیتو. لکه څنګه چې دا هم څه سوالات وکړه، دغه علماء کرامو چې کوم دی دله هغه جوابونه ورکړه او د دې تسلي وشوه، د هغې نه پس چې کوم دی بیا دې د شمولیت اعلان وکړو. الله رب عزت دې هغه نوجوانان چې کوم د علماء کرامو خلاف چې کوم دی هغه لګیا دي یا د علماء کرام مبارک د هغوی چې کوم دی بدګماني ده، د هغوی د علماء کرام مبارک کې غلط سوچونه دي، نو الله رب عزت دې دغه خلکو دا بدګماني دا غلط سوچونه چې کوم دی هغه ختم کړي او بدل کړي او الله رب عزت دې دغه نوجوانان د علماء کرامو ملګري کړي او د علماء کرامو سره چې کوم دی الله رب عزت دې د هغوی مینه محبت پیدا کړي. نو الله رب عزت دې زمونږ دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله رب عزت دې زمونږ د علماء کرامو سره تعلق همیشه قائم او دائم لري. وما علینا الا البلاغ.